نن زما له دوی یو سوال دی له مولوي سرور صاحب خاص طور زموږ د ضلع یو روډ نه دی جوړ، زموږ په ضلع کې یو لوی هسپتال نشته، زموږ په ضلع کې لوی کالج نشته، زموږ په ضلع کې صحیح خلک به څه لځي. السلام علیکم. د نن په ویډیو به زه د مردم شمارې په حواله کې څه خبرې کوم. مردم شمارې په حواله کې به زه د خپل لیډران چې کوم اګایي مهم شروع کړی دي د په باره کې هم څه خبرې کوم. د ډرون مردم شمارې چې کومه ده پر 1 فروری شروع کېږي، دغسې اعلان شوی دی او په ملکي حالات دا ټیم ډېر کشیده دي. دا هم کېدای شي د مردم شمارې مخته پر شا سي او ډېر چې چینج سي یا پې ونیسي، او دا هم کېدای شي چې په نیمه صوبې کې وسي، په نیمه کې نه وسي. دا مردم شمارې چې د یو ځای لپاره وي د هغو خلکو لپاره دا فایده ده چې دوی په خپله ضلع کې خپل نمونه خپل ځای ولیکي چې کومه ضلع وي د هغو بیا د ضلع فایده ده او د ضلع د عوام فایده ده، دغه اصلي خپله فایده ده. چې زموږ کوم لیډران هغه د هر پارټۍ چې دي هغه دا ټیم راوتل دي په پنجاب کې اګایي مهم شروع کړی دی. دوی دغه نه بیایي موږ و ضلع ته څه ورکړي دي چې نن له تاسو موږ دا اپیل کوو چې ستاسې ضلع به چپ سي، ستاسې سیټ به چپ سي، له ضلع چې آبادي کامه وله دا فایدې دي، فنډونه یې دي. دا یو الیکشن زموږ له شیراني سره ګډ شوی دی، نور خو د ضلع خپل سیټ و مخکې. د هغه باوجود زموږ د ضلع یو روډ نه دی جوړ، زموږ په ضلع کې یو لوی هسپتال نشته، زموږ په ضلع کې لوی کالج نشته، زموږ په ضلع کې صحیح سکول نشته، زموږ په ضلع کې د اوبو سهولیات، د ضلع د کاشتکار لپاره مشکلات، زموږ د ضلع کاشتکار له دغه پاره څه نس کرلای چې دی بیا ته مډې نس رسوله، دی بیا ته بله مارکیټ نس رسوله، له ده سره هغه سورس نسته، له ده سره هغه نظام نسته، و ده ته روډونه نه دي جوړ، و ده ته نور مشکلات دي. دا ټول بچاره کول دغو لیډران به راکوي. نن زما له دوی یو سوال دی له مولوي سرور صاحب خاص طور چې دی اګایي مهم کوي، دا صحیح خبره ده. دا غریب خلک به له دا ځای د چا په کرایه ځي؟ په خپله کرایه به ځي. دا خلک به څه له ځي؟ یو سړی به ولاړ شي، دوه به ولاړ شي، نور خلک دا ټیم د کرایو چې یو له پنجاب چې هغه نزدیک خلک ورځي هم د 10 د 15 زره د یوه سړي خرڅه ده تګ راتګ. بیا به دا یو سړی څه له 10-15 زره لګوي له دا سره نسته. ما دلته له نورو سیاستدانانو سره هم د مستقیل سیاستدانانو سره دغه ډسکس وکړو. بیا ما دوی ته وویل چې که تاسې دا عوام له دغه ځایه مستقیل ته وړی وو بیا به داسې کوئ چې دا بوج به تاسې سیاستدانان اخیستو، دا غریب عوام دا بوج نس برداشتولی. که چیرې دغسې وسي چې دا قانون وي چې دا خلک له دا ځای ولاړ سي، هلته دا لیکایي کولی سي، او دا داسې هم کېدای چې دا لیکایي دا خلک پرې وور، دا خلک د مختلفو علاقو دي. اوس دا په ور ورځ څنګه مردم شماري کېږي یا په دبیر ورځ څنګه کېږي؟ دا خلک چې لته ورځ بیا به ورته اوسېږي. دا نظام ټول ځله چپ دی. دوې لارې یا دا سیاستدانان چنده وکړي، بسونه در راولېږي، دا د پنجاب ټول خلک به مردم شمارې ته لته ورسي. دوم دا دی چې دا ټیمان چې کوم دي که داسې ممکنه ده، ما اورېدلي دي چې داسې ممکنه ده چې دا ټیمان د دلته راولېږي پنجاب له پنجاب ته دا مردم شماري وکړي چې دا خلک هم د مستقیل دي. له دو دوو لارو بغیر بله لار نشته. او دا هم موږ ته معلومه ده چې که چیرې دا ضلع ته یو فایده ورسېږي، دا فایده اصلي فایده و سیاستدانان ته. تر ننه پورې هم دوی خپل جایدادونه جوړ کړي دي، دوی خپلې طریقې کړي دي، غریب عوام ته یو حالات هم نه دي تبدیله شوي. سیټ به که نوکري وله و هغه سړي ته به میلاوېږي چې د دوی چمچهګیري یې کوله، او چې چمچهګیري نه وله و هغه سیټ نه میلاوېږي، تعلیم هر څور شوی. دا مثالونه موږ ته موجود دي، بس له څو وجې خاموشه یو. الله د رحم وکړي پر ټول پاکستان باندې، بیا زموږ په مستقیل باندې.